بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. پرون سبق کې موږ دا خبره کړو چې د نبیانو نو وروسته په دې انسانانو کې تر ټولو غوره او افضل حضرت ابوبکر رضی الله عنه، بیا حضرت عمر رضی الله عنه، بیا حضرت عثمان رضی الله عنه، او بیا حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. بیا موږ دا ویلو چې د ابوبکر سره صدیق، د عمر سره د فاروق، او د عثمان سره ذوالنورین، او د علی رضی سره د مرتضی قید دا ولې لګول شوی او د دوی په منځ کې د فضیلت دای په باره کې خبرات رسوه. وزن سبق کې دا وایي چې د دوی د خلافت دا هم په دغه ترتیب سره دا ثابت دی، لکه لاول حضرت ابوبکر رضی الله عنه، بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، بیا حضرت عثمان رضی الله عنه، او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. اځو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات وشو، نو د وفات نه بعد صحابه کرام په ثقيفه بنو ساعده کې جندار راځم شو، او پای کې سلو غنا چې دی انصار او د سعد بن معاذ او سعد بن عباده په الاس باندې هغه بیعت ته تیار وو. دوی چې موږ د سعد بن عباده په لاس باندې بیعت کو، او دا شان مهاجرین چې دا به بل طرف ته شول. مهاجرین چې تاسو امام مړ غنئ موږ بدانه بلو ګړو، او بده قریب او چې غوغا شروع شوه د مسلمانانو په منځ کې فتنه او فساد شروع شوه. حضرت عمر رضی الله عنه هغه اعلان وکړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی الائمه من القریش، او دا ائمه چې دا به د قریش نه، او ټول نه اول حضرت عمر رضی الله عنه لګیدو حضرت ابوبکر په لاس باندې خلافت وکړو، دا بیعت وکړو د خلافت، او بیا یو صحابي بل صحابي او په هغه زمانه کې چې سونو نو ټول وکړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا په دغه ټیم کې بیعت ونکړو. یو روایت دا ده چې را د حضرت فاطمه زنانه دا وفات نشپږ مې د کله پیغمبر اسلام وفات شو، هغه نه بعد شپږ میاشتې تیرې شوې، نو د چې دا دغه وکړو او بیعت وکړو. خدا خبر سینه ده تیرې کال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، نو د په کفن دفن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غسل کې او بدی کې چرنده نو دا خبره چې کله دی کوله د خلافت ته ثقيفه بن ساعده کې، نو حضرت علی هم په ځل کې دا خبر رااله چې لکه دا پکار و چې موږ د پیغمبر اسلام خاندان یو پیغمبر ما ترزوی دی ضرور بشن دی، چې دا ما سره مشوره کړو نو ما په دې معنی کوو، نو دا خپل ګیله راوړله حضرت ابوبکر رضی الله عنه او وی چې لکه زستا دا من مشرین من کو دې نه تل په دې چې تا زمانه تاسو ته کړه زمانه موږ سره مشوره کړو دا کړو، نو بیا دې څه څنګه بدغه شوې. حضرت ابوبکر جان ورته فرمایل چې لکه دې چلې چې یو خو مونږ حالت کې د امارت لپاره تلی نو، خو کدی صاحب کرام نو په لاس باندې بیعت نه کوله، نو بیا لکه دا ټول دغه خرابېدو او مسلمانانو په منځ کې خون نزیر اتلله او فساد پکې راتلو. ځکه چې مهاجرین وي چې مونږه سعد بن عباده نه منو، او چې مونږه مهاجر نه منو، نو دی حضرت عمر چې زمانو مغه ټول په ما باندې متفق شو. او دویم داستانه موږ تاسو کړه وې خو دې سیدا خو مشوره نه و چې موږ خلک را بلل او کول بل ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې مشغول وي، الله په غسل او په دفن کې مشغول وي، نه موږ په دې اراده باندې راغلیو ان چې کله دا شرع سره وشو نو په سبا باندې اعلان وکړو او وی چې لکه ما د حضرت ابوبکر جان په لاس باندې بیعت کړل هغه می کړل پوه شو. او دا خلافت لکه څنګه چې شیعاګان وایي چې دا د حضرت علی رضی الله عنه حق، نو دا د حضرت علی رضی الله عنه حق نه و، دغه چې حضرت علی رضی الله عنه هغه حق ګویو او به حق خبرې کولې، نو کله پیغمبر اسلام نه دا خبر اوریدل چې زموږ مرنو صبته اولنې خلیفہ به نو پکا دا چې حضرت علی رضی الله عنه دا ویلې وي د ابوبکر په مشرۍ کې ویلې بیا د ابوبکر وفات شو، دا حضرت عمر په خدای کې ویلې بیا د حضرت عثمان په خدای کې ویلې، نو دا حضرت ابوبکر د خلافت ملو شو. دا غي نه بعد بیا چې کله حضرت ابوبکر وفات کېدو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو خط ولیکو دی دغه حضرت ابوبکر سره یو خط ولیکو او ایږي په پدې کې ما ولیکو چې کم کس په دې کې د چانون دي را وستاسو امیر زمانه بعد، او د حضرت عثمان رحمه الله کو حضرت عثمان رحمه الله هغه صحیفه هغه علی رضی الله عنه ته جوړ نه دا او خو دره چې مال هغه نوم را کړل او په دې باندې به تاسو بیات کوئ. نه حضرت علی رضی الله عنه فرمایل یک په دې کې اگر چې د عمر رضی الله عنه هم سره بیات کړل او په دې باندې اتفاق راغی حضرت عمر خلیفہ شو. حضرت عمر رضی الله عنه بعد چې کله وفات کېدو ابو عمر ما ابو لؤلؤ مجوسی مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه غلام هغه دی شهید کړل، چې کله د زخمی شو نو د شپږ کسانو شورای مقرر کړل،
حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت زبیر رضی الله عنه، سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه. او دوی چې دا کار بوس په دې مشوره باندې چلیږي چې دوی سپک کسانو څوک مقرر کو جو هغه به امغه اميري. او دا غینه بعد چې کله د شپک کسانو بدی کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مقرر کو چې دې به زمونږ فیصله وکړي. هغه حضرت عثمان نوم واغستو او حضرت عثمان رضی الله عنه چې دا خلیفہ شو. کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دا دغه کم چې خراب خلک او دا خلک نو هغه رافض او دوی چې نه هغه شهید کو. هغه چې کله دې شهید کو نو د حضرت عثمان رضی الله عنه د قتل د قصاص اغستلو قصه شروع شوه. نو حضرت عائشه رضی الله عنها حضرت عائشه رضی الله عنها او نور صحابه کرام هغه یو طرف ته شول او حضرت علی رضی الله عنه او د نور صحابه کرام سره بل طرف ته شول. حضرت عائشه رضی الله عنها دوی چې تل اول د حضرت عثمان رضی الله عنه بدل واخلا د حضرت عثمان قصاص واخلا او دا چې کوم قاتلین دي دا معلوم دي د دې به تاسو قصاص واخلئ چې بل یو اسلامي مشر چې دغه سو خلافونه کې او بیا دغه سو داونه کې تبل اول دغه بدل اخلي. حضرت علی نو تاسو مال اول امیر ومنئ تاسو ما سره بیعت وکئ چې کله زه امیر شم نو بیا په دوه باندې قصاص جاری کوم چې زه امیر یم نه غوډه په قصاص ته جاری کوله. نو بدی کې د صحابه کرامو دی بل سره دا خبره اترې ګرمي وشولې او جنگ جمل او جنگ صفین بیا بدغه په دغه باندې بیا وشول. بیا د تعلیم ته دغه ملاو شول. اوس ګورئ دغه ته وخلافتهم خلافت توي اي نيابتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اقامه الدين يعني د دین په قائمولو کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نیابت کول بحيث يجب على كافه الامم الاتباع فدې چې سره چې ټول امت باندې لاغي اتباع واجبي ثابته على هذا الترتيب ايضا واذا ثابت بده ترتیب باندې دغه شان يعني أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وذلك لأن دوز دليل هذا كي جل هذا ضمن خلافة سمي وذلك هذا أبو بكر ذلك لأن الصحابة صحابة كرام قد اجتمعوا دراجم واليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بعمل صلاة والسلام وفاته په سقيفه بنو ساعده کې سقيفه بنو ساعده اول کلام په باره کې دا خبره شو وکنه چې ته دومره لاړو ال دوی چې اني زورت في نفسي مقاله یاد شي واستقر رايهم او دوه خپل رائے مضبوطه کړل بعد المشاوره والمنازعه د مشاورت او د اختلاف نه بعد على خلاف منازعه یعنی اصحابو په مېس کې خپل راغلو کنه چې انصار وی چې موږ بساد بن عباده د زمونږ مشر دی موږ دکو بیا د مشاورت وکړو د مشاورت او اختلاف نو ورستو اجماع وکړه په حضرت ابوبکر باندې فاجمعوا على ذلك وبايعه علي رضي الله تعالی او بیا دا خبره چې حضرت علی هم سره بیعت نو کړي نو وبايعه علي رضي الله تعالی عنهم على رؤوس الاشهاد د ټولو خلکو مخیدا بعد توقف ان كان منه چې لږ توقف دا غن راغلو او دا غن رسو بیا توقف ولې راغلو نو دغه خبره بدن کوچ لکه ټیک ته موږ ته مشرمنو او ته د مشرع حقدار ولکه موږ خو دې تاسو کړو کنه دغه موږ د پیغمبر سلام خالدان یو ولو لم تكن الخلافه حقا له لما اتفق عليه الصحابه وكثرت خلافت او اولا دا حضرت ابوبکر رانو حق نه نو صحابه کرام بچرته هم په دې باندې اتفاق نه کړي ځکه صحابه کرام دا چرته هم په یو غلط کار باندې نشي راځم کېره حضرت صحابه کرام ته قرار شوی وجه دا وجه دا علي ابوبکر رانو خلافت حقدارو ولنازعه علي او خامخ حضرت علی هم سره منازعه کړه جنگ جدال به سره کړه اختلاف به سره کړه کما نازع معاویه رضی الله تعالی عنہ لکه څنګه چې د معاویه هم سره کړو دا شامل سره کړو ولا احتج عليهم انا بدليل ولا بدي خلاف لو كان في حقه نص كجددار د په حق تسریر اغله یعنی کله حضرت علی په خلافت په حق تسریر اغله نو دا بچرته د خلاف دلیل نه ولا کما زعامت الشيعه لکه څنګه چې شیعاګان وای دا ګمان کوي چې د خلافت حقدار چرند حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی نو بچرته د خلاف جمع شنو
وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق على الباطل ويسنغ با متصور کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اصحاب مبارک ته څنګه چې دا په باطل باندې جمع شوی دي وترک العمل او عمل پر خدل په نسل وارد ثم ان ابا بکر لما يئس في حياته د چې کله حضرت ابوبکر خپل ژوند نه امید شو یعنی مطلب دا زنکدن وغیرہ غوډه ته پته ولګي زمو په دنیا کې ساعت کم دي نو املا عليه کتاب عهده نو دا ولیکو په دمانه یو کتاب خد عهد عمر زمو سره جدا هوا دا عمر سره بیات کوي فلما كتبه کله چې خط ولګو ختم الصحيفه په دې باندې خپل سټمپ ولګو خپل مهر ولګو هغه بند کو واخرجها الى الناس خلق تراويسو وامرهم خلق ته حکم کو ايبايع لمن في صحيفته چې دا خلق ته حکم کو چې په دې صحیفه کې په دې خط کې چانوم دي چې دوی د پلاس باندې بیعت وکړي فبايعوا نو ټول په دې باندې بیعت وکړو حتى مرت بعلي رضي الله تعالی عنه ودا خط لندا تعالی ته ورسېدو چې په دې کې سړي په پلاس باندې بیعت وکړه نو فقال بايعنا لمن فيها وان كان عمر چې په دې کې زمونږ د څوک امیر مقرر کړی دی نو دا په لاس باندې بیعت کړی اگر چې هغه عمر ولې نه نو یې وایي چې راګه دا شیعاګان وایي کنه چې دوی ظالمان دي نو دا خبره په وضاحت سره کوي چې حضرت علي رضی الله عنه خلافت هم منلو او دا یې ومنو وی که په دې کې اگر چې د عمر نومي او بیا هم زه پرې کړم وبالجمله وین خلاص خبر وې دا وقال اتفاق على خلافته ثم استشهد عمر رضی الله تعالی عنہ ابو لؤلؤ مجوسی چې کله د عمر شهید کو وترک الخلافه شورا بین سته او د شورا د خلافت پرې خو د شپه په شپږو کسانو کې شپږ کسان سوق عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحه وزبير وسعد بن ابي وقاص رضوان الله تعالی اجمعين ثم فوض الامر خمسه الى عبد الرحمن بن عوف او بیا دې پنځو کسانو خپل معامله حواله کړله عبد الرحمن بن عوف ته جیر دو چې څه کوي ابو ورزو بحکمه او دو دا په فیصله باندې راځي شول چې را د څه فیصله وکړه مونږ باندې فختار عثمان نو دا عثمان رضی الله عنه غوړه کو وبايعه بمحضر من الصحابه او صحابه کرام په حاضرۍ کې در سره جنن بیعت وکړو وانقادوا لاوامره او دو ټولو تابعداري وکړه داغه احکاماتو وصلوا معه الجمعه والاعياد او د دې سره د جمعې او د اخترونو منځونه وکول نو بکان اجماع د اجماع شو ثم استشهد بیا چې کله د شهید کړ شو او ترک الامر مهملا او کار ټول چې انداز مهمل پر غوډ چوس پسو کمري فاجمع كبار المهاجرين والانصار على علي رضي الله تعالى عنه نو دو اجماع وکړل د کبار مهاجرین او انصار بعد علي باندې والتمسوا منه قلوب الخلافه او د دې التماس وګړه د خلافت واستقبل کا لما كان افضل اهل عصره واولاهم بالخلافه دغه جو باغ زمانه کې د ټول نغورا د ټول خلافت حقدار هغه دیو وما وقف پوښ ویلې معنی نو اوس وایي کنه چې دا صحابه کرام په منځ کې چې داخله دغه راغله جنگي جمل او جنگي سفین دا واقعیت راغلي دي نو دا وایي د امارت پوجا باندې راغلي دي وینه نه دا په امارت پوجا باندې نه راغلي بلکې دا د دې پوجا باندې راغلي دي چې حضرت عثمان رضی الله عنه بدلا اغستل وما وقع من المخالفات او هغه چې واقع شي مخالفات محاربات جګړې د صحابه کرام په منځ کې لم يكن من نزاع في خلافه ودار په خلافت کې جګړې نه وي بل عن في الاجتهاد بلکې دا په اجتهاد کې خدای شو لکه پوښتنه ونه وما وقع من الاختلاف بين الشيعة واهل السنة في هذه المسألة او په دې مسله کې شیعاګان او د اهل سنت والجماعت کوم اختلاف ته و ادعاء كل من الفريقين النص في باب الامامه او هر یو جنونو په اهل سنت والجماعت او شیعاګان هغه دا دعوه کوي چې په دې حضرت علي په خلافت کې په دې کې نص موجود دی و اراده الاسئله والاجوبه او د دې باندې سوالات او جوابات راوړل ومذكور في المطولات نو دا به اوګدو کتابونو کې چلندا ذکر کړل شي لکه مواقف او شرع مقاصد پای کې ذکر شوی نه ته په کې بیا ځان له وګوره زمون کوس وخت هم ختم شو ورځم ختم شو